وسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، دا روایت د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه. دا یو لوی جلیل القدر صحابي دی او دا د ډیر یو عجیب غوند کې صحابي دی. د خپل نوم عبد الله دی، کنیت ابو موسی دی، د پلار نوم قیس دی او د مور نوم طیبه دی او د یمن اوسیدونکو دی. په یمن کې به پیدا کېده، پاتې کېدو هلته به اوسېده. دته د اشعری چې ویل کېږي دا د اشعر قبیلې ته منسوب دی. دا یو قبیله و د هغې وجې نه دته اشعري ویل کېږي. لکه زمونږ خلک خپل علاقې طرف ته، خپل مسلک او خپل جماعت طرف ته منسوب وي. تاسو به لیدلي بعضې لیکلی فلانې سواتی، بعضې لیکلی فلانې منګلوري، داسې القابات داسې دا علاقې طرف ته. یا تاسو به لیکلی لکه فلانې ګوجر یا فلانې پلانکې خیل او پلانکې خیل. دا خیلونه چې منسوب کیږي دا بیا خپل قبیلو ته منسوب کیږي. دغه رنګ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د منسوب دی دغه اشعر قبیلې ته. قال دی وی چې یو ورځ د ناس د نبی علی السلام سره الته دی، یو کس راغی تپوس کې د نبی علی السلام نه د هغه واقع ذکر کوي چې قال دی وی چې سئله تپوس کړل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو کس تپوس کو. نو دا تپوس ولا سوکو شارحین لیکل چې دا تپوس کون کې لاحق بن زموره الباهلی رضی الله تعالی عنہ صحابي دا هغه دا تپوس کړی دی. خو کله کله تاسو ګورئ چې کله دا تپوس دا سوال دا مجهول شي، یعنی هغه تپوس کون کې ښکارن شي، دغه یو څو وجوهات. یو وجه دا کېدای شي چې کله دا سوال کوي دا سړی دی راوي ته معلوم نه پیژني، خو بس یو کس تپوس کو داسي یا دا راوي پیژني، خو د دې راوي نه په دې وخت کې روایت چې نقل کوي هیر شي نو دی ذکر نه کی، یا د بل څه وجه نه خدا د سید څه وجه نه ذکر نه کی. نو دی وجه تپوس کو نبی علی السلام نه یو کس په بار د هغه سړی کې الرجل در په بار د هغه سړی کې یقاتلو چې د جنگي شجاعتن په بهادری سره، چې د په بهادری سره جنگيږي او په بهادری خپل جنگ کوي، نو د د لپاره بسي ويقاتل او د جنگيږي حمیتن په غیرت سره، د خپل غیرت د وجنه جنگيږي. راغل جهاد ته په میدان جهاد کې ولاړل او دا جهاد چې دی کوي د غیرت د وجنه کوي، یا د جهاد چې کوي هغه د ضرورتیا د وجنه کوي. ويقاتل او د جنگيږي ریاء، د ریا د وجنه، د خودنه د وجنه چې خلکو ته وخی د هغه سره به وجنه جنگيږي. نو تاسو کوي چې ايو ذالک کم یو فی سبیل الله پدې کې پلار د الله کې وي، کم یو با پلار د الله کې وي چې هغه به جنگيږي نه ثواب به چاته خمیلاويږي، د غیرت د پاره جنگيږي، د بهادری د پاره جنگيږي، د خودنې د پاره جنگيږي. په دې دریوانو کې چې د کمو د پاره جنگيږي نه هغه به وي. نو فقال رسول الله، نو پس اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کې ورته وي چې من قاتل هغه څوک چې جنگيږي لتكون د دې د پاره چې شي کلمت الله، کلمه د الله پاک، هي العليا دغه کلمه د الله اوچته، فهو نو پس دی فی سبیل الله په لار د الله کې دی. یعنی هغه سړی چې هغه جنگيږي په لار د الله کې نو دی بسوي، دی به د ته به ثواب ملاويږي او د ثواب مستحق دی. نو معلومه شو دا خبره که یو سړی په دین نیت جنگيږي، په اسلامي لښکر کې جنگيږي، جهاد کې کوي او د هغه د پاره جنگيږي، خو د نیت سي چې زه خپل بهادری ښکارا کم، زه خپل غیرت ښکارا کم، یا زه خلکو ته ځان وخم چې زم داسې جنگيږم، نو د جنگ چې دی د ته په ثواب نه ملایږي، بس و جنگي خبره ختم شو. خو په دې کې هغه سړی به جنگي په غیرت ثواب ملوي او دا هغه سړی د پاره به ثوابي چې کم سړی د دې د پاره و جنگيږي چې کلمه د الله چوته شي او زما دا جنگ چې دی دا د الله د رضا د پاره شي. نو دا هغه سړی د پاره. نو ما تاسو ته ویلو چې د نیت دارومدار څه دی، د عمل دارومدار په نیتونو باندې دی، چې عمل د به حل برابر کیږي چې نیت برابري. نه ک نیت د لله فی الله نو د ته ثواب ملاويږي، خو ک لله فی الله نو ثواب نه ملاويږي اگر چې د جهاد کې جنگيږي. وان ابي بکرته روایت کې دویم د ابي بکرنه، ابي بکره د خپل نوم نفع دی، د پلار نوم حارث دی
او د بنو ثقيف قبيله نه دي نو ثقفي ورته ځکه ویل کیږي او ابو بکر چې دی نه دای کونیت دی نو عن ابي بکر نوفع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وای دی چې روایت کې د نبی عليه السلام نه چې بشک ویل دی نبی عليه السلام اذا التقى هر کله چې ملاقات شي میلاو شي المسلمانان دو مسلمانان المسلمان دو مسلمانان دو مسلمانان شي المسلمان دو مسلمانان چې دی یو بل سره مخامخ شي بسيف فيهما او په تور د دې دواړو باندې یو سرم تور ده بل سرم تور ده یو سرم تماشه ده بل سرم تماشه ده یو سرم ټوپک ته بل سرم یو سرم اله د قتل له بل سرم دواړه میلاو شو او دواړه جنگ کوي نفل قاتل پس جنگ کون کې خپل قتلون کې والمقتول او قتل کړل شي فن نار په اور کې به په جهنم کې وي چې څوک قتل کی اب هم پور کی او چې څوک قتل شي هم پور جهنم کې دواړه به جهنم ته ځي نو ډېر تعجب خبره ده دی وی دا ابو بکر چې قلت ما وی نبی علیہ السلام نه تاسو کو یا رسول الله اے الله رسول صلی الله علیه وسلم هذا القاتل دا قاتل له یعنی دا کم کس چې وجن کړي نو دا وجن کې خو به جهنم ته وجن کې به جهنم ته ځي خو فما بال المقتول نو پس ګناه د مقتول د وجلې شوی صدا دا وجلې شی مولې جهنم ته ځي نو قتل شي قال نو نبی عليه السلام وي انه دا وجلې شی چې دی کان دی حریصا حرس کون کړي علی قتل صاحبه په قتل د ملګری خپل دی هم حرس کوي چې زه د خپل ملګری قتل کم او دا بل هم دا کوشش کوي زه د قتل کم جیو په مخ کې شو دا بل چې دی ورسته شو نو دوه جهنم ته لاړ چې د تور نه راغسه د پس نه راغله دا بل نه تیز کړي جدي بدا نو موقع نو جوړ شي جنگ بنو شي خبره به ختم شي نو پته ولګیدا چې احتیاط کول په معاشره کې په خپل معاشره کې ډیر په احتیاط سره ژوندۍ تیرول که وسړی و چې زورور یم ټیک ته زوروري اپ زورورتیا پر خودل داغه مقابله نه کول اگر چې بی غیرت وي زورور بنئ موږ ته هم پته خو د دې سړي سره دغه نه کول کچری ته وږي نو هغه پته هغه جهنم تلاړ ولې چې هغه د خبره ته جوړ شوی دا جنگ ته ته جوړ کړي او دی وجلو ته جوړ کړي او کته وجني نو ته تم ګناګار شوی نو دوانه ګناګاری کې او دوانه جهنم ته ځي نو عن ابي هريره رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې پروند د حالات تیر شو انه روایت ته د ابو هريره رضی الله عنه قال وای د ابو هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلاه الرجل منذ د سړی فی جماعت په جماعت کې چې منذ کوي په جماعت کې او جماعت کې منذ کوي معنا د ان د جماعت سره منذ کوي په غونډه باندې د امامتۍ منځ کوي تزيد على صلاته نو دا زیاتیږي په منځ د دې منځ کون کې فی بیتی په کور خپل باندې ته هغه منځ نه د منځ سیوا دی چې کوم منځ دی په کور کې کوي د کور د منځ نه د ثواب د جماعت په منځ سره سم ملاويږي زیات ملاويږي وصلاته او د منځ هغه نه فی سوقه چې دی وکي هغه لره په بازار کې سوق بازار ته ویل کېږي په بازار کې ځان لو کې بضعا و20 15 درجه یعنی یو سو درجه شل او یو سو نو بیا علماء لیکل چې مراد ته 25 درجه دي 15 او 20 درجه 15 درجه چې یو سړی کور منځ کې یو واځ ځان لا او یو سړی د جماعت سره منځ کې د امامتۍ سره نو د منځ د کور د منځنه شو 15 درجه دا چوت دي وذلك او دغرنګ ان احدهم چې یو یقینا یو د دوینه اذا توزع هر کله چې دی او د سوکي فاحسن الوضوء خيسته او د سوکي یو سړی دی کور کې خو بهترین او د سوکو ثم اتل مسجد او بیا روان شي جمعه ته په غرض د مانځ باندې لا ينهزه او د تیارې نه کړي د نه روزي د کور نه دینه الا الصلاه مگر د مانځ د پاره د کور نه راوته او د سوکو زی جمعه ته چې لاړ شي منځو کې د مانځ په غرض په نیت راوته لا يريد او اراده نه وي د بل څه شي الا الصلاه مگر منځ اراده وي لم يخطو او د قدم نګدي خطوتن په قدم خودوس د قدم نګدي په قدم خودو سره الا مگر رفع له مگر په یو قدم خطلو د دې سره پورته کیږي د له د لپاره بیا په دې سره درجه یو قدم چې د اخلي د ته نیکی ملاويږي درجه ملاويږي د درجات چوتيږي نه درجه بلنديږي د درجه ملاويږي وحط او کمیږي عنه ددنه بها په دې سره خطيئه ګناه دا یو قدم چې ګری د درجه چوتيږي او ګناه معاف کیږي حتی تر دې پورې يدخل المسجد چې دې داخل شي جمعه ته مسجد ته
تر هغه پورې چې د رواني سومره چې د په د لار قدمونه وهي نه د دې وجنه روایتو کې راځي چې صحابه او اکثر واړه واړه قدمونه غسته دل چې زمون قدمونه ډیر شي نو قدمونه ډیر شي مرتبه سی وشي فاذا دخل المسجد پس هر کله چې د داخل شي مسجد ته او کان فی صلات نو دی وی په مانځ کې ما كانت الصلاه او نو وی د منز هي تحبسه چې را بن کړی دلره یعنی د لاړ شي جمعه ته یا په مانځ ودرېده منځ شروع کو نو یا دغه او یا د نه دی خدای ناسته انتظار کوي د مانځ دی مانزه دل راګینولې د ناسته په انتظار د مانزه باندې ناسته نو ول ملائکه نو ملائکی او فرشتي سدي یصلون دی له د مغفرت دعاګانې غواړي هلا احدکم په یو د تاسو باندې نو ملائک دی له سکی د مغفرت دعاګانې غواړي او بخنه ولا غواړي ما دامه تر سو پورې چی وی فی مجلسه الذي پاغه ناسته د زه هغه کې صلی فيه چې د مونږ کې پاغه کم ځای کې چې د ناس وي او د مونږ کې مې جمعات کې د ناس وي او تر هغه پورې چې څومره د ناس وي نو د الله د فرشتي سره د مغفرت دعاګانې واړي نو چې مغفرت دعاګانې واړي وګوي کې د فرشتو دعا سره قبول لا نو چې دعای قبول لا نو ګوي کې چې د سره دعا د لپاره بخنه کیږي نو او یقولون او فرشتي دا وایي سوې چې اللهم ارحمه اے الله پاک رحم وکي په دې مونږ کو په دې کس باندې چې دا انتظار د مانځ کوي الله پاک رحم وکي په د باندې اللهم اغفر له الله پاک بخنه وکي د اللهم تب عليه الله پاک ته مهرباني وکي په د باندې رجوع وکي په د باندې چې ګناه نه کړي تاب د کوم وخت پورې غواړي ما لم يؤذ فيه ترسو چې د تبيو د سینې راغلي یا ترسو چې دته بل سنې راغلي او ما او یا ما لم يحدث فيه او یا د تبيو د سینې نه راغلي د بيو د شي نه ترسو پورې چې د تبيو د سینې راغلي یا د بل شي ضرر تکلیف نه راغلي دغه پورې د ناسي نه د تسګي دغه پرشتي ول دغه دعا واړي چې اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه دا دعا ول واړي دا دی وجنه ما جمعه ته د وخت تلل او د وخت کې نستدل خدا نه چې سړی لاړ شي جمعه کې سکی خبرې کوي خبرې بنه کوي ځکه مثال لري د سیده حدیث کې راځي مفهوم دی چې یو سړی داسي نو د دې مثال د سیده چې د نیکی کړی دی یو ټوپ دی د پروړی یو لوی ټوپ دی او هغه ته کڼ کې وای نو دا وای دا کڼ کې ډیر زر نو په جمعات کې چې تم خبرې کین نو د خبرې چې دی د نیکی د سیسیږي ښه د خبرې چې دی د نیکی سیس د دنیا خبرې بنه کې نو ځان به د جمعات کې د خبرونه ساتي ما چې تاسو ته وای نیکی ګټل آسان دی خو ساتلې ګران دي نه ګران ماته ست داوي بعضی زیګونه کې داسې سړی او داسې عمل وکړي چې دغه نیکی شي ختم شي غیبت سره هم نیکی زی غیبت سره یو بزرګ دغه چا غیبت چې غیبت یو کنه غوله کې د هر شی راوړو غلې په ډالې ورکړه ورته ویلې وی تا بیګه ټول خپل نیکی مال راکړي دي وی زه خو دغه قدر او قیمت نشم ادا کوله خو دغه بدون حکم چې تا ته به سن صدر کم یعنی معمولی شی به در کم زکه تا نیکی راکړي دي د دې وجنه ځان د دې بازو خبرونه ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین